لهم نصیبون دی لپاره یو لویه برخه ده مما کسبو د هغې نه چې دوی څه کړي دي. یعنې الله دته ډېر لوی شی ورکوي، هم وله دنیا ورکوي هم وله آخرت ورکوي. والله سریع الحساب، الله جل حساب کوونکی دی. ټول مخلوق سره به حساب دونه ساتیو کی لکه یو زنانه چې وایي غوا او میخې ته سخی او کټۍ ورپرېږدي دوباره او د هغې په غولانځ کې او په تینو کې هغه پی راشي، په دومره ساعت کې به خدای د ټول مخلوق سره حساب وکړي. وهو اسرع الحاسبین والله سریع الحساب. واذکر الله فی ایام معدودات، یاد کړئ الله لا په هغو ورځو شمېرلو شوو کې. د دې ورځو نه مراد هغه 3 ورځې دي چې هغې ته د اختر ورځې ته یوم النحر وایي، سبانۍ ورځې ته یوم القر وایي. په دې ورځ باندې هېڅوک نشي تللی د مینا نه، دې ته یوم القر وایي. یعنې ورځ د قرار په مدینه کې په مینا کې د ډډې اچولو ورځ ده. او بیا 2 ورځې شوې، درېیمه ورځ ته بیا یوم النفر الاول وایي، یوم النفر الاول. او 4مې ورځې ته بیا یوم النفر الثاني وایي. نو یو دا ورځې ترې مراد دي، دې ته ایام التشریق هم وایي. او مسله دا ده چې د اختر په ورځ خو به ته خود نشي راتلی، دا به ستا په مینا کې ځکه چې مزدلفې نه به لړم غوندې راواوړي او چې مې به وڅکي او بیا به روان شي، شیطان به ولي، جمر عقبه به ولي او په هغه سهار وختي به ایستوي او بیا به خپل مینا ته راشي، خپل کیمپ ته، او هلته به یي چې کله درته ټیلیفون وشو چې حلاله ده لمنګه وکړه، نو 2 کارونه دې وشو، نو بیا به سر وخورئ. نو بل 3م کار درته پاتې دی، بیا به منډه کې او مینا نه به منډه کې او لاړه به شي بیت الله شریف ته. که شپه ده او که مازدیګر دی او کار ټیم دی او دغه فرضي حج به وکړي، هغې ته طواف زیارت وایي، فرض حج دی، دا به وکړي. چې دا دې وکړو نو بیا به شپې له ځان را رسې مینا ته، د شپې هر ټیم چې ته وکړه ته به شپه نه کې مینا ته به راځي. او بیا سبا له چې شیطانان اولي نو یو ورځ خو ته ایشتلي دي که نه، نو دوباره بیا ولي. نو بعضې خلک داسې چلو کي چې ځان سره لکه د هرې جمرې دپاره به ته ځان سره 7 کاڼي هلې، د هرې جمرې دپاره به 7 کاڼي هلې. نو هره ورځ به دغه ورځ په دغه اول ورځ باندې په 7 والي، سبا له به بیا ورپسې نور هلې. نو که داسې کې چې په یو ورځ باندې د 2 ورځو ایشتل کې د 3مې ورځې ایشتل په دې کې، نو بیا به ځان سره 42 کاڼي والي. او که نه 3مې ورځ ته پاتې کېږي نو د هغې کاڼي بیا په 3مې ورځ باندې هلې. نو اوس قرآن د هغې بیان کوي، فمن تعجل فی یومین، چا چې تلوار وکړله په تللو کې د مینا نه په 2 ورځو کې دننه فلا اسم علیه، په ده باندې ګناه نشته. ومن تاخره، څوک چې 3مې ورځې ته پاتې شو فلا اسم علیه، په ده باندې ګناه نشته. دا برسې چلو چې بعضې خلکو باندې 3مې ورځې کاڼي په 2مې ورځ باندې وویشتل، نو لا بړه مکې ته بلا. او دا کم خلکو چې به پاتې شو نو دوی به په سبا له ویشتل. نو دا کم چې به پاتې شو دوی به بریتون ته ول چې زموږ ثواب ډېر دی، او کم چې مکې ته تللي وو بیت الله ته تللي وو هغوی به ځان له بریتون ول چې زموږ ثواب ډېر دی. الله ویل د دواړو ډېر دی. نه الزامات مه لګوئ، پتوې مه لګوئ. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، که چا په 2 ورځو کې تلوار وکړو لاړ مکې ته د باندې ګناه نشته. ومن تاخر، څوک که په مینا کې 3مې ورځې ته پاتې شو فلا اسم علیه، په هغه باندې ګناه نشته. نو لمن اتقا، دا حکم دا هغه چا دپاره دی چې د الله نه یریږي. یعنی معنا دا ده دا احکام پورا خشوع خضوع سره فکر سره هغه چا دپاره
دا حکم دی چې د الله نه یریږي واتقوا الله خدای نه ویریږئ واعلموا انکم الیه تحشرون پوه شئ یقینا تاسو ټول خالص دی الله ته به راجمع کیږئ دا د شقي ادنا او د شقي د سعید ادنا او د شقي ادنا بیان اوس د شقي اعلی بیان کوي د شقي اعلی غټ بدبخته اسوک دی ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد شقی لوی بدبخت شقی آغا دے د خلقنا یعجبو کا چه خون بدر کئی تا قوله وینار دا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی چه دنیا خبر ارتکای کنا اوه اوه آب ارتر آغوان دسی تکای کڑی کزد ازل کامیاب شون کنا ستاسو دیده کلی دا طولی کسی با بخو با ترومون بدل پاخد نور څه کوي خو دې سپومۍ ته بل الله وباس او دا وی زنده باد زنده باد یاران ورته ناسي زنده باد زنده باد نو طالب د هغه خبره خوان درکې چې دنیا خبرې کوي چې زه به تعالی دا کوم زه به تعالی دا دا دوا ویا کاله من خلکو په دې باندې زه ته ورسول دوا ویا کاله هم دا ارزل راته وی تابا مولیانو ته وایي تاسو به حج او عمرې له به تاسو مونږ ولیو اوس یې داسې چالو کړو چې مدرسو ته کومه زکات ورکوو نو هغه په ګزاره الاونس کې داخل کړ نوټیفیکیشن یې کړی دا د دې مطلب دا دی چې دا مدرسې ورانول پکار دي چې دا د قرآن اواز ایسته ورک شي او بیا موږ څه کوو چې زموږ نه څوک تپوس هم نه وي زه پته به مو لګي خیر دی خدای د دین سره لوبې کوئ الله ډیر زورور دی پته به مو لګي چې څه کوي در سره نو دا شقي بدبخته لوی بدبخته دا دی ومن الناس بعضې د خلکو نه هغه دي یعجبک چې خوند به درکوي تا ته قوله وینا ده او تقریرونه ده چې په ژوند د دنیا کې کوي او د دنیا په باره کې کوي ویشهد الله علی ما فی قلبه او ګواه کوي الله پاک زما ګوري خلکو زما پر زړه کې ستاسو مینه ده زما عوام یم ما له ستاسو د وجې نه خوب نه راځي دا څه منډې چې وم ستاسو لپاره وم چې د ظالمانو نه خلاص کړم او قرآن وایي وهو العبد الخصام حال دا دا مقرر په خپله لوی جګړه ماري لوی فسادي دی او دې ته وایي دې نور خلکو نه خلاصو واذا تولى دې دوه ترجمې دي کله چې دې مجلس نه ووري دې ځنه لاړ شي دلته یو سړی و نو نومیناله مسمړ دی د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی نو هغه اتیانو ته راغلی نو اتیانو کې خلکو ته ویل د دوکانونه او د ځمکې ټول مې تاسو ته درکړه د کورونه نو هغه کوم کسان چې راوستی و نو رحیمداد خان نو د هغې پلار ژوندی و هغه هم ناست نو هغه ایسته لاړ حجرې ته او دوی خو په حجره کې هغه بیا پروګرام کړی نو چې هلته لاړ نو هغې ویل چې جي هغه صاحب خو دلته موږ سره راغلی هغه ویل چې صاحب هم څه له راوستو هغه زما کورونه اتیانو کورونه ټول زما دي او بازار ټول زما دی دا یې خلکو له ورکړو نو هغه ورته وویلې چې بابا څه وایي وایي بابا داسې وایي وایي بابا ته ووایه چې دا خو د سټیج خبرې دي نه ستا کور چاله ورکوو نه ستا دوکان چاله ورکوو دا خو د سټیج خبرې دي په سټیج باندې موږ وکړو ناسې وایم درته وایي واذا تولى سعى فی الارض کله چې دی والي ساز شي مشر ساز شي منبر شي سعى فی الارض کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد برپا کړي په ځمکه کې ویهلک الحرث او هلاک کی فصلونو لره والنسل او بچو لره بیا د فصلونو د هلاکولو او د نسلونو د هلاکولو کوشش کوي والله لا يحب الفساد الله ګوره دوست نه غړي فساد یې لره ته خدای دوست
د خدای پاک محبوبان به فاسدان نه او فاسقان به نه او د هغې وجه اصل کې دا ده چې د الله تعالی فساد خوښ نه دی، دهشتګردي د خدای نه ده خوښه، ظلم د خدای نه دی خوښه، بې انصافي د خدای نه ده خوښه. دا احنس ابن شریق یو منافقو روایت او حدیث کې راځي د پیغمبر خدا دربار دغه مجلس ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناست او د ایمان اظهار یې وکړو او ویل چې د الله پیغمبره خدای گواه دی چې زما د الله او د رسول سره څونه مینه ده او د مسلمان قوم سره مې څونه مینه ده او زه به مسلمان قوم څومره خفه کېږم. قسمونه یې وخوړل د پیغمبر خدا په مجلس کې. کله چې خبیث وته خپل ملګرو سره نو د یو قوم سره بدي وه نو د هغې په هغه لار باندې ته نو د هغې دا غلو دا ټوپونه ساس کړي وو هغې ته یې اور کېښوده او د هغې دا خره هلته سره د هغې له په تورو وهل مړې کړه. نو حرس هغې فصلونو ته اشاره ده او نسل هغې خرو د خرو هغه ته اشاره ده. والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله کله چې دې ته دته وویل شي دې بدبخته ته خدای نه ویریږه ستا خپل تکرونه هېر کړه چې تا ویل زه به هر څه تاسو له کومه اخذته العزة بالاسم ونیسي دې لره غیرت په ګناه باندې ختمات وې اوس ما ته را خبره کې فحسبه جهنم کافی دی د لپاره جهنم ولبئس المهاد ډېر بده لاندیستونه ډېر بده بچونه او ډېر بد پرش دی چې کوم دی جهنم. مهاد هغې ته وایي چې سړی پرې د پاسه سملي اوده کېږي. اوس د شقي اعلی بیان کوو. صهیب رومي رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی او هغه اصل کې انګرو تورې به سازولې نیزې به سازولې غشي به سازولې مشهور صحابي دی صهیب رومي چې کله مدینې ته په هجرت باندې روان شو نو یو جماعت د قریشو ورپسې شو. هغه ویل څه کوئ ویل تا موږ نه پرېږدو چېرته دی هغه ورته ویلې خپل ترکش راواخیستو او دا غشي ترې راواخیستو په پرې ورته رسې کېښودل او تورې یې خپله راواخیسته ویل ای قریشو ښه په دې واقع کې چې زه اوس په دې مکه کې زما نه تیرانداز نشته زه په نښه شتو کې تاسو ټولو نه مړنې یم ما نه څوک بچ کېدی هم نه شي زما دې قسمي چې دا یو غشی تاسو باندې دا استعمال کوم او بیا دا توره راوالم او هغې پورې پې تاسو لګیا یم حتی چې دا توره زما په لاس کې ختمه شي او بیا چې ستاسو څه خوښه یې به راسره وکړئ. هغې ویل نه تا ډېر مال ګټلی زمونږ کلي ته فقیر راغلی وي عاجز او ډېر مال دې ګټلی تا زه مال وړې او ویل که را مال درته وښیم ستاسو کلي کې مې یو ځای کې ایښی دی نو بیا ما ته لار خوشي کوي د هجرت چې لاړ شم مدینې ته ویل او ویل ځئ لاړ شئ په فلاني ځای کې مې ایښی ځان دې راوالې نو خو د ما یاران لاړ صهیب روان شو مدینې ته. کله چې مسجد نبوي ته ورسېد حدیث کې راځي نبي علیه السلام ولیده نو هغه ته خو جبریل ویل چې صهیب صدا لوبه وشو په لار باندې ویل ربح الصهیب ربح الصهیب بهترین تجارت صهیب وکړو بهترین تجارت او قرآن نازل شو او دا الفاظ دي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله زنی د خلقنا غدی دا اعلی سعید دی اعلی نیکبخت انسان دی یشری نفسه چې علی خپل نفس لرا خپل مال ورکی او خپل ځان اخلي ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو لټولو د رضامندو د الله والله رؤوف بالعباد الله ډیر لوی مهربان دی په خپل بندګانو باندې. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. دا خطاب خاص دی. یا ایها الذین آمنوا اغاتات یا زینو کیو دا اے ایمان والو، او دا خطاب خاص مومنانو ته او د ایمان په وجه زکا او تاواز کوي چې د ایمان تقاضا دا چې د الله خبرې په سړي خوږی لګي، د پیغمبر خبرې په خوږی لګي، د تعلقات ټول به د خدای لپاره. ادخلوا بالسلم کافه، دن شي په اسلام ټول کې، ټول اسلام کې دن شي. یعنی معنا دا ده چې زنانا نارینا مشران کشران ټول په اسلام کې دن شي. معنا یې دا ده. دویمه دا ده چې دن شي تاسو په اسلام کې په حال کون د اسلام کې چې ټول عقیده بری د مسلمانی، عمل بری د مسلمانی، معیشت بری د مسلمانی، معاشرت بری د مسلمانی، سیاست بری د مسلمانی، دا ټول به د اسلام په طریقې د ژوند اس اړخ بستابار نه د دینا. دا یو سوتنا نیکان خلق د اهلی کتابونو مسلمانان شي، د يهودونه د يهودو په مذهب کې د اوخ وخا بند و. نو هغه نیکانو عالمانو دا خبره وکړه چې په يهودیت کې وخه بند و، مخ مسلمانان شوي وو، خو زه دا خپله دغه خبره به نه پرېږدم، خیر اوخ وخه او پی به نه استعمالوو. پوهېږئ پرې خبره؟ قرآن ورته ویلي ایمان والو دننه شئ په اسلام ټول کې چې مسلمان شوي نو د اوخ وخه به خورې، حرامه به ورته نه وي، که نه خورې مه خوره، خو حرامه به ورته نه وي، او د اوخ پی به م استعمالوي. تاسو اسې دې ته وګوره چې دومره خبره م الله نه برداشت کوي چې سړی ټول اسلام مني خو د اوخ غوښه پکې وي حرامه ګڼم یا د اوخ پی حرام او بند ګڼم. نو الله هغه عالمانو ته ویل چې دا کار نه کېږي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مطابق کېږئ د قدمونو د شیطان. د اسلام په مقابله کې چې څومره نظام حیات دي، څومره قوانین حیات دي، دا ټول د شیطان قدمونه دي. خطوات په پرون ویل او جمع خطوتون دا ما بین القدمین ته وای، دلته ته د شیطان لارې او کیسې مراد دي، د شیطان قوانین او طریقې ته مراد دي. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو دشمن ښکاره دی. د ښکاره دشمن په لار باندې به پاگل ځي، روغ سړی پې نه ځي. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پس که وښودئ تاسو، دا ګوره الله وایي فإن زللتم که وښودئ د جادې مستقیم د اسلام نه، من بعد ما جاءتكم البينات، پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره دلایل په حقانیت د اسلام، فاعلموا ان الله عزیز حکیم، پوه شئ یقینا الله زورور حکمت والا دی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي، استفهام متضمن نه معنا ده نه پلرا. لا ينتظرون، لا ينظرون معنا لا ينتظرون دي، انتظار نه کوي دا خلق مگر دا چې راشي الله دوی ته په سورو کې د وریځنا، والملائکه پرشتي راشي، الله د فصل حساب د پاره د قیامت ورځ قائمه کی، او د فصل حساب د پاره الله راشي زمکه ته، او پرشتي راشي بشماره قربیون، او وقضی الامر فیصله د کارو شي، الله هر چا سه حساب کتابو کی. و الى الله ترجع الامور، خالص الله ته ګوره واپسی دا د ټولو کارو. سل بني اسرائیل کما آتیناهم من آیت بینه ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. سل بنی اسرائیل، تپوسو کر بنی اسرائیل. سل امر دے امر حاضر، سل سلا سلو سلی سلا سل نه چې مونږه طالبان ته ګریمر کې دا کو کنه، سر په ګریمر کې گردان کو نو د سری. تپوسو کا پیغمبر د بنی اسرائیلونه
کما آتیناهم من آیت بینه سونه ورکړي دي نه ډیر ورکړي دي منګه دوی ته د آیاتونو ښکاراونه سونه معجزې د موسی علیه السلام او د نور پیغمبرانو په لاس دوی ته موږ ورکړي دي ومن یبدل نعمت الله څوک چې بدل کړي نعمت د الله لره من بعد ما جاءته پس د هغې نه چې دا نعمت ورته راشي د بدلولو معنا هم دا ده چې هغه شي استعمال نه کړي هغه نعمت څنګه چې ورته الله ویلي دي لکه قرآن موږ ته رالیږلی دی خو موږ تش تلاوتونه یې کوو درسونه یې کوو او موږ ته دا وانهخیسته چې دا خو د فیصلو کتاب او دا خو د جوړ کتاب دی په دې باندې خو مسلمانان جوړېږي فإن الله شدید العقاب پس یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب خیسته کړی شوي دي کسانو ته چې کافران دي چا ورته خیسته کړي دي شیطان ورته خیسته کړي دي الله خیسته کړي ازمایش او امتحان دی پې څه شی ورته خیسته شوي دي ژوند د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او ټوکې کوي په کسانو پسې چې مؤمنان دي والذین اتقوا کسانو چې پرهیزګاري کړې ده صحیح مؤمنان دي فوقهم پورته وي دي کفارنا پورز د قیامت باندې الله روزي ورکوي چاته خوښ شي بي حساب او بي کتاب قریشان چې بدلل جناب رسول الله سره با صہیب عمار بلال عبد الله بن مسعود غوني غریبانان صحابه ناس مشرکان وناسي ولیدل ها بیتاج بادشاہان خناسی لگا بیتاج بادشاہ اے دا خلق دی موږ جنت ټیکدارانی او موږ ته جهنميان وې دي ته وګور جامو ته وګور دي خوراک ته وګور زید ناس نه لري خبره دونه غټي غټي کوي نو قران هغه خبره وکړه خسته شوی دی کسان ته چې کافر دي ژوند د دنیا ورته خسته شوی دی او ټوکې کوي په کسانو پسې چې ایماندار دي صہیب او عمار پسې او هغه کسانو چې تقوا اختیار کړي چې صہیب او عمار او بلال دي فوقهم پورته وي په دی باندې ځکه هغوی په اعلی العلیین کې جنتونو سره یو ټچ زیر هغې ته علیین وایي او دوی په اسفل سافلین کې چې هغه د جهنمونو سره ټچ زیر جحیم ورته وایي هلته به دوی ځي والله یرزق من یشاء الله روزي ورکوي چاته خوښ شي بغیر حساب دې ته نه مالدار دی نیک دی او که بد دی ما الله تعالی ورکوي د الله د حکمتونو په اندازه باندې کان الناس امه واحده او خلق یو ډله په توحید باندې ټول خلق په یو توحید باندې لا مخکې ورته ویلو لس پیړۍ په توحید را روانې وي د آدم علیه السلام د شیس علیه السلام پورې یو توحید کفر او شرک چانه پیژنده فبعث الله النبیین نو په دې منځ کې خلق مختلف شو شیطان کار وکړو او بت پرستی په خلکو کې شروع کړه الله د پیغمبرانو او د رسولو سلسله شروع کړه چې دې رد کړي فبعث الله النبیین پس راولېږل الله پیغمبرانو لرا مبشرین زیری ورکوونکي منونکو خلکو ته ومنذرین يرونکي نه منونکو لرا وانذر معهم الكتاب بالحق او راولېږه الله د پیغمبرانو سره کتابونه فرشتیا سره ليحكم بين الناس کتاب سره پر پیغمبر ته ورکړی شو چې درس یو کی او درس به کوي لولي به او لولي به خدل ته قران غیات نکړه ليحكم بين الناس چې دا پیغمبران د الله په کتاب خلکو له فیصله وکړي تاسو فیصله په کتاب دي کم ځای کې دي فی مختلفو فی پاک مسائل کې چې دوی پای کې اختلاف کړو ومختلف فيه اختلاف نو کړی دی خلکو په دې کې الا الذين اوتوه مگر خلکو چې کتاب ورته ورکړی شوی او هغه خلکو په کې جګړې سازي کړې چې دا کتاب هغوی ته ورکړی شوی او من بعد ما جاءتهم البينات او پس دا غینا چې راغلي ورته ښکاره دلایل په صداقت د دې کتاب باندې نو بیا دای څنګه چلو کو کتاب خو علم کتاب او دا سبب د اتفاقی دا اختلاف د کم ځای نه راغی بغیم بینهم د شرک شینا په خپل منځ کې د بغض او کینې په خپل منځ کې
فهد الله الذين آمنوا پس خونو کړه الله ایماندار وتا لمختلفو پیغه مسائل ته چې دی په مختلف شي د حق نه باذن په خپل دروانه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله او یه خونه کوي الله غچاتا چې خوږه شي لارې برابر تا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا تاسو ګمان کوي چې دنه بشي جنت ته څه خیالم دی چې جنت ته بلال شي ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم اولانه بیراغلی تاسو ته مثال عجیب دا کسانو چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه مستهم الباساء ورسېدلی ته ولګي او تندې وزراو تکلیفونه او بیماری او دردونه او زخمیان او شهیدان وزلزلوا وبجړه کولې شو د جانب د دشمنانو نه حتا یقول الرسول والذین آمنوا حتا چوبویل پیغمبر د الله او کسانو چې ایمان راوړی او د سره متا نصر الله کلبی امداد د الله الا ان نصر الله قریب خبردار یقینا امداد د الله نږدې دی صہیب او ګڼ صحابه کرام دي کفارو تنکړي دي د مکه معظمه دور دی د پیغمبر خدا خواته راغله پیغمبر خدا سلام ته وی د الله پیغمبر خدا د بیت الله شریف سوري ته بلاسته خپل صادره ځان ته بالغ کړي پیغمبر خدا راکیناست الله پیغمبر ته موږ لپاره سوال نه کوي الله تعالی را کو پاره موږ سره ظلم او زیاته کوي ته موږ ته اجازه نه کوي چې خپل بدل وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپورته شو دی چې مرګرو ستاسو نه مخکې تاریخ کې یو مسلمان بر اسلام په جرم کې راوسته شو کنده ولويسته شو پای کې به ورکوس کو او په سر به ولا رکی خدا او دوزه بشو او د خپل دین نه بوانه وړي او تاسو نه په تیر تاریخ کې یو مسلمان بر اسلام په جرم کې راوسته شو او داغه وخه پوسټ کی داغه د اډو کو نه بر اوس په غمن زبانی ګمنس کېدلې اب خپل دین پرې نه هو اسه سوچو کوي پرېګا مونږ باندې کچا دباو کوم ورته ټول دین پریدو او کچا مونږ له دنیا لالچ را کړم ورته به را دین پریدو یری ګوم مونږه او په لالچ کوم مونږ راځو ځکه خو مونږ دنیا کې خوار وزاري پیغمبر خدا سلام ورته ویل تاسو نه مخ تاسو له خلاچا پړه کم نه درکړې تاسو خلاچا دونه ته کړیم نه یې د دې وجه نبی صحابه کرامو چې ارسمن مصیبتونو دا به جیل کول خو پیغمبر خدا ته دغه نه کوم هغه دې خو بیا ورته ویلي مرګرو خدا سي او نظام راولم زدا سي او معاشره قائمو چې داږي کبر صنعاء د یمن نه یو سور را روان شي زنانا نارینا او بیت الله ته برازي حضرموت ته وزي او سوا د الله نه بل چا نه یریږي او یو شمن کې په خپل ګړو باندې د شر مخنوم نه یریږي حدیث کې راغلی زه خدا سے نظام قائم وم عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی وای ما چې دا حدیث کله واورېدل نو ما تعجب وکړ چې د زمنګا د حاتمی توای دی د توای قبیله پکاندو کې با چې دا ډاکوان ناس یو لټل کوي دا به چرته تلی چې پیغمبر خدا وایي چې سور و رواني د شپې او د ورځې او سوا د خدای نه بل چا دا غلو ډاکوان به چرته تلی خو عادي وایي زماري په خدای قسمی چې زما سترګو دا ولیدل چې زنانه او نارینه سواره د توي په کندو کې خيږي او کوزيږي د شپې او د ورځې او څوک ورته پورته نشي کتلی دا امن ماولی ده او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با د شپې د لارو تر وته یو را راوته د نیمه شپه ده سور را روان دي اوف باندې سور را روان دي حضرت عمر رامنډه کړو داغي اوخ واګي ونیولې او څوک په شپه باندې روان ازنانه وا
زنانه فوراً دا خبره وکړه الله یا ته خلیفه وقت او یا خلیفه وقت مړ دی زما دا فیصله ده چې یا ته خلیفه زما د اوښ واګو ته د لاس واچو او یا چې کوم دی نو خلیفه نن مړ دی ځکه زما د اوښ واګو ته لاس واچولی شو فوراً یې پرېښود او په لارې غاړه باندې فوراً په دوه ودرېد او مونځ یې وکړي الله الحمدلله چې د اسلام په وجه او د قرآن په وجه او د محمد مصطفی په وجه باندې دونه امن قائم شوی دی چې په توره شپه کې ښځه په اوښ باندې سوره ده او چې ما یې واګو ته لاس کړ ما ته یې ویل چې یا خلیفه یې او یا خلیفه مړ دی عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پنځم خلیفه دی د مسلمانانو یو شپنکي به په غره کې ګډې سره ولي شرم خبراته هغه د ګډو سبا یو ځای لګیا و یو ورځ هغه شرمخ په ګډه باندې حمله وکړه ګډې یې ماته کړه هغه شپنکي اوچت شو راخلاص ویل خلیفه مړ دی چې بیا تاریخ وکتلی شو پاک ورځ باندې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پنځم خلیفه د الله د امن سببي په ځمکه کې د امن سببي افسوس دا دی چې مونږ څه دپاره منډې وو چې مونږ ته د ترقي میلاو شي مونږ ته د سکون او ارام میلاو شي د الله په دین کې دی خو مونږ دا نسخه اوسه پورې مسلمانانو ونه پېژندله نو د کفارو نه مونږ په دې کې څه ګیله وو منافقانو مونږ ته د اسلام نه یو بلا سازه کړې ده او دا وایي چې اسلام څنګه به اسلام ته به څوک ټینګ شي دلته یوه ښځه وه د پاکستان مشر سازه شوې وه نو هغې یو وزیر ونیو د امورو د دینی امورو دپاره وزیر نه وي اقبال خان نوم د هغه وزیر نو هغه ډومبی بیاندار راغی چې اسلام کا زمانہ گزر چکا ہے هغه د اسلام وزیر چې و چې کوم د اسلامي امور وزیر کړی هغه ویل چې اسلام کا زمانہ گزر ہو چکا ہے د اسلام زمانہ خو تېر شمال چې پاګله ته وزیر دسې مونږ داسې خلک مونږ د اسلام داسې سړی مشر کوو چې د اسلام په باره کې دا عقیده چې اسلام ختم شوی دی دا هغې ته اشاره ده زه داسې نظام راوستل غواړم د دې وجې نه بیا صحابو چېرته دغه نه دی کړی دا ټول مصیبتونه په خنده پیشانۍ سره به برداشت کول او ستاسو نه په تېر تاریخ کې مسلمانانو ته اولګې تندې راغلې وي تکلیفونه او زخمونه او بیماری راغلې وي د دشمن د طرفه وجړه کولی شو حتی چې پیغمبر چې هغه صبر میناري او د هغه جان نثار ملګري هغې به چغه وویله د الله امداد به کله راځي دومره به تنګي راغله په هغې باندې او چې کله مسلمان قوم د تکلیف انتها ته ورسي نو د الله رحمت په جوش کې راځي الا ان نصر الله قریب خبردار د الله امداد نږدې دی اوس هم موږ مسلمان قوم دنیا کې د تکلیف انتها ته رسېدلي یعنی سپک په دنیا کې نن مسلمان دی وینې د هر چا نه ارزانه ده عزتونه د هر چا نه ارزان دي موږ ته خلک په ډېر سپک نظر باندې ګوري ته دغه یهودي او امریکني ته وګوره د ایم ایف بینک دغه مشران ته نن ستا را پاکستان چې زموږ را مشران ټول د هغې لبیک ورته وایي او افرین او شابسي وله ورکوي موږ ته څونه سپک نظر وکړو سل لیرنې موږ له اساس کوي یهودیان شرط یې ولګوو یسألونک ماذا ينفقون سوال کوي ستانه پیغمبره ماذا ينفقون څه خرچ کو منګا صحابه تپوس کوي صحابه و تپوس کو مالدار صحابه د الله پیغمبر مال خدای مال او دولت را کړی دی زه څه خرچ کوم څونه خرچ کوم نو جواب دا راغی چې مال خرچ کول ښه کار دی خو د دې نه ښه کار ډېر دا دی چې په ځای خرچ کړي بې ځایه خرچ نه کړي موږ چې پر مړو پسې دا بې جا خرچونه کوو غواګانې حلالوو میښې حلالوو او په شلګونو باندې دیګونه موږ پخوو دا کوم ځای کې راغلي دي که ورته ووایې چې پرې مړي پسې پرې پیسو باندې 2.5 لکه روپۍ لګې یو کلي کې په وړوکې جومات کې خلکو له ساس کا چې ټول عمر ثوابونه ستا مړي ته رسي که ته ورته وایې دا ستا مني
نیمه دیوانه موږ د خپل تړۍ را کړی زما مور په دغه کلی کې مړه شو موږ راکړی ته دا ځمکه موږ رسټو دي را 80 کې مګي سن 80 کې موږ دا کې ته چې لاړو هلته ټول دا خلک اوسېږي او دا لولي خیراتونه کوي زما مور مړه شو ما دا مروج خیراتونه ترور مې و زما مور خو را من کروا بډای ډېر په دا هغه مړه شو من خیراتونه نو یې کوندې کې خو دا کوندو دا موږ دا هم برداشت کړی دي خدای الله په فضل سمونږ ما ورته دا خودري دي چې کوم شی ناروا یې زه نه کوم ورته ویلي په تکرون کې دا کارونه مکوئ دې ځنه مرګري راغلی ورته پراز جی مړو نو دې ماته ویل دي هو ول خیراتونه شروع کړي ما څه چل کوم دا اوس په زمانه کې لاسي ونیسم خبره به تاسو دا کوله چې غټه خبره ده چې زمونږ کشران دی الله خيار کی قلت ورته وایا ما انفقتم من خير انك چې تاسو خرج کوئ د سمال نه فللوالدین نو دا په مور او پلار باندې خرج کوي ولقربینا په خپل خپلوانو باندې خرج کوي والیتاما په پلار او ماشومانو باندې والمساکین په فقیرانو غریبانو وابن السبیل او مسافرانو طالب العلمان باندې وما تنفقوا چې تاسو خرج کوئ من خير د خیرنا فإن الله به عليم پس یقینا الله باغی باندې پوهه ده كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون دا موضوع دا جهاد في سبيل الله دوباره راځه كتب عليكم القتال فرض شوی دی پتا سبانه جهاد دا یاد ساتئ چې نږدې کافران چې تاسو سره بر سره پیکار او محاربین وي نو دغه نږدې خلکو باندې جهاد فرض عین دی لکه چې تلری دي نو کاغي مقاومت کولای شي نږدې مسلمانان جواب کولای شي نو نور مسلمانانو باندې جهاد ته فرض کفایي دی خو که د مشرق کې په مسلمانانو کمزوري دي په کفارو نو د مغرب په مسلمانانو جهاد فرض دی بلکې زمونږ فقهاو لیکلي فقهای کرام چې د مسلمانانو یو وړوکی کلی کفارو نیسي وړوکی په دنیا په تمام مسلمانانو جهاد فرض دی دا کلی به خلاصي منګه روح کشمیر کفارو ته پریښی دی منګ چونګړ پریښی دی منګ د حیدرآباد لوی حصہ ورته پریښی ده حالانکه دغه انګریزانو خبيسانو منګ له راکړو ده کم زبانی بجاړي په کم ځای پسې ولا خبره کوي حالانکه قران کتب علیکم القتال پتا سو قتال پر شوی دی کتب علیکم الصيام ترجمه مې څه کړی و روزه در باندې فرض ده نو کتب علیکم القتال معنی هم دا جهاد در باندې فرض دی وهو كره لكم او دا جهاد ډیر بد لګی تاسو ته ځکه سړی زخمی کیږي کور پاتې کیږي بچی پاتې کیږي خدا ساتي تا ته یو شی بد لګي ستاسو په لوی خیری او تا ته یو شی ډیر خناک لګي خو تا ته لوی ضرري ځکه ته نه پوهیږي خدای پوهیږي وعسى ان تكرهوا شيئا قریبا چې تاسو به یو شی بد غنئ لکه جهاد بد غنئ و خیر لكم صاد پر ډیر خیر وعسى ان تحبوا شيئا او ډیر درته به تاسو یو شی خوخ غنئ لکه جهاد نه ناسته په کور کې آرام باندې و شر لكم دا واستاسو لپاره لو شر او فسادي والله يعلم وانتم لا تعلمون ځکه چې الله پوهیږي او اے مؤمنانو تاسو نه پوهیږئ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کوي د میاشتو عزت مندو بارکه دا دې بدل دی قتال فيه د جنگ کولو پدې کې دا الله پیغمبره پزبرګ میاشت کې قتال او جنگ څنګه دی قل قتال فيه كبير وای جهاد دغه جنگ پدې کې لوی ګناه ده خو صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله دا خو ډېر لوی ګناه ده خو دې نه غټه ګناه بل ده وصد عن سبيل الله خلق بندول د دین د الله نه مؤمنان په مکه کې خلکو په زور کافر کول په ظلم باندې کافر کول
وکفر به او کفر کول په دین د الله باندې والمسجد الحرام او دارنګي والمسجد الحرامي او دارنګي بندول چې کوم دی خلق له د مسجد حرام نه لکه مسلمانان پکې نه پرې خودل رسول الله په ګو باندې ګندګي اچولې و اخراج اهله منه او رایستلا د اوسیدونکو د مسجد حرام منه د مسجد حرام نه په هجرت مجبور کول اکبر دا ډیر لوی ګناه ده پرې الله باندې والفتنه اکبر من القتل مسلمانان د دین نه په فتنه کې اچولو دا ډیر لوی دي د وجلو د مؤمنانو نه یا مسلمانان په مکه کې په کوپر باندې ما برنګ اختکولو او په کوپر باندې مجبور کولو دا ډیر لوی ګناه ده د قتل کولو د کفارو په دغه حرم کې ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به کفار تاسو سره جنگيږي دا وره همیشه ماندا د قیامت پورې همیشه به کفار جنگيږي به تاسو سره حتا يردوکم عن دینکم حتا چې واپس کی تاسو خپل دین اسلام نه ان استطاعوا طاقت کیږي کله کفار وسو شو او طاقت یو شو داږي پورې ورته جنگيږي چې سوم د خپل دین نه وانړی او د آیات ساتي چې څوک د دین نه واوړي نو تباہ شو ومن يرتد منكم عن دينه سوک چې مرتد شو واوړي د تاسو نه د دین خپلنا فیموت مړ شو او هو کافرون او حال درې چې په حالت کفر کې پورای کحبت اعمالهم فی الدنيا والآخرة فذا کسان موصوف پر صفاتونو تبادی اعمال د دې په دنیا او په آخرت کې اولای کا اصحاب النار دا کسان مرګري دي اور دي هم فیها خالدون ایبپدی کې همیشه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ان الذين امنوا یقینا کسانو چې ایمان راوړل دي پسونه خبرو چې ایمان ضرورت دی مفعول نه دی ذکر کړي والذین هاجروا او کسان چې هجرت کوي د الله په لار کې چې په کوم ملک خدای د خدای د الله پاک په دین باندې عمل ته نه پریدي نو دغه ملک ته خیر آباد وایي دغه ملک پریدي او وجاهدوا فی سبیل الله جهاد کوي د الله په لار کې د خدای د دین د غلبې لپاره دلته خپل سر په تلی کې خیره اولئک یرجون رحمت الله دا کسان موصوف پر صفاتونو دوی امید ساتل شي د مهرباني د الله دا د الله د رحمت امیدوار دي دی جنت ته ځي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی دا د بعد ذکر کوي نو د جواری او د شراب په باره کې قران فرمایي یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کې استانه پیغمبره د شراب په باره کې والمیسر او د جواری په باره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو جماعت د انصار سره د پیغمبر خدا په خدمت کې حاضر شو او ورته ویل د الله پیغمبره حکم را لراکه په شرابو کې د سړی عقل خرابوي د سړی مال بربادي او د الله پیغمبره د جواری نه را خبر راکا د جواری څه حکم دی مال نه پکې سړی اخلاصي نو قران نازل شو قل پیغمبر وایا دویتا فیهما اسم کبیر په شرابو او په جواری کې لوی ګناه ده غټه ګناه ده ومنافع للناس او سپیدیم پکې د خلکو لپاره شته ده ځکه چې دوی په شرابو کې ډېر لوی پیسې ګټلې د شرابو تجارتونه به کول او ظاهرون چې زمونږ خلک زی او په سعودي کې خرڅي او په باري ملکونو کې سونه پیدا ده تراشه زو په خپل علاقه کې ورځ ګرځو متا چې کما اعلی بنگله ده چې په اسلام آباد کې نشته ده التزام په علاقه کې د پودر وبله حیران بشي په دې شړو کې داسې بنگلې سازي کړی چې اسلام آباد هغه بنگلې ورته درسي زی چې وینم نو دا د پودر یاد شي دا په حلالو پیسو نه سازي حلال پیسې خو بدون نه چې لستا گزاره وکړي حلال پیسې دي کنه هغه باندې نه کارونه نه کیږي دا حرامي چې وي دا سړی ته جزاپن سره قودي راځي بوجي راځي بوجي
یو سړی و نوم یې ورته نالمه مخکې حکومت تېر شوی دی چې به مازدیګر راته ایریګیشن دغه و دا انجینیر نو هغه به داسې چل کو چې یو به دی یو به ورسره و هغه څه به ځان له ګاډی او داسې به ځان له دا دواړه ګاډي به د دې ګتو نه ډک ټوله ورځ به دا راټولولې ټوله ورځ هغه به په سوونو جیرو به ځمکه واخیسته اوس غریب داسې راګیر شوی دی هغه ځمکې مکې هم ټولې خرڅې کړې ځمکې د خلکو په نومونو کړې هغې ته پې قبضه واچوله نو مونږ خو هلته دغه کیسانۍ علاقه ده خورینو په نومونه یې کیسې وتیسته په هغې کار شو نو بس هغه وایي په غلو چې غل واړو نو هغې ته څه وایي وایي په غلو غل واړو نو هغې ته غلچکۍ ورته وایي څه شی ورته وایي چورټۍ ورته وایي نو په هغه چورټیانو واورېدل نو دا د علماو لیکلي دي فرق یې کړی موږ ته وایي حلال پېژنې وایي تا ته به راځي جزاپن جزاپن نه قوتن قوتن ایله ګزاره به دې پې کېږي ایله ګزاره او حرام دا به راځي دا جزاپن قودې قودې به راځي بې شماره به راځي زما وزیر په اسلامي بینک کې دی په دای کې په اسلام آباد نو هغه راته ویل یو سړی راغی د دې خلکو وایي ما ته یې ویلي چې ما سره چې 100 لکه دا 500 د لوټونه یې پخواني اوږده چې اوس منسوخ شوي دي وایي چې دا رسنۍ دې به راته څه کارونه کوي ما بیا سټیټ بینک ته ټلیفون وکړ نو د هغې هغه منیجر راته وویلې چې ورته ووایي چې چیپ یې ځان له پخوا وایي بیا را مې سړی بل ورته وویل چې 100 لکه نه دي روغه کمره را سړه کړه کمره را سړه کړه کمره دا د حرامو نښه مولیده دا به بې توکه تاله راځي بیا به ماوستن چې شمارې نو بیا لکه غوځویا ګوټ ته دا شمار نه وتي دي قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس کې مې خبره کوله چې څه پیدې هم پکې د خلکو لپاره شته هغه پیدې څه دي په شرابو کې مزه خو شته که نه مزه هم پکې والي او تجارت هم پکې وي شرابیان هم له خوا نه راځي او دارنګې جوارۍ کې هم پیدې دي څه پیدې هم پکې شته خو اسمهما اکبر من نفعهما ګناه یې غټه ده د پیدې نه غټه ګناه پکې ده شرابو ته ام الخبائث وي د تمامو خبائثو پلیتو مور ده چې چا شراب سکل هغه ګناه کولی شي او زموږ قسمت په شرابیانو چې چېرته شرابیه زموږ مشر کېږي حیران بشي وایي دې مفسرینو لیکلي دي یو ډېر نیک سړی او ډېر ډولې او د رنګ نه یو ډېره لویه زنانه ده مالداره فاسقه فاجره ده هغې به چېرته لیدلی و یو خپله خدمتګار ورپسې ولېږله چې دا دې بزرګ ته ووایه عالم ته ووایه چې زه یو دغه زموږ یو فیصله ده او تا پای کې ګواه کوم ته نیک سړی د شهادت دپاره راشه هغه راغی نیک سړی نو چې رادننه کېده به نو دروازې به ورپسې پورې کولې نو کور ته چې لاړه هغه ځای ته ورسېد نو یو ډېره ډولۍ زنانه او ډېره لویه مالداره او جمالداره زنانه ده او یو ورسره وړوکی هلک ناست دی او یو ورسره د شرابو بوتل دی ښځې ورته وویلې چې دې د شهادت دپاره مې نه یې راغوښتی یا به زما خواهش پوره کې او یا به دا وړوکی وجنې او یا به دا شراب څکې هغه نیک سړي وویلې چې د دواړو کارونو کې به دا شراب څکل اسان کاري زه دا شراب ویل وڅکم نو یو کاسې پې وڅکله چې مې څکله نو دې کې یو زبردست خوند دي الله دې موږ او تاسو وساتي په دنیا کې نو یو زبردسته مزه یې وله ورکړه نو بزرګو ویلې یوه بله نو بله کاسې یې وله ورکړه هغې یې وویله چې په نشه کې شو نو هغه وړوکی یې مړ کړو هغه بدکاري مو کړه د دې وجې نه علما لیکي چې دې ته ام الخبائث وایي د ټولو ګناهونو مور ده چې چا شراب څکل او د هغه په باره کې چا څه خبره کوله چې رد یې نه کړي هغه ټیک ده امام قرطبي لیکلي دي وایي دا چې سړی څکي که نه وایي هغه نه کیلونه ساده شي هر خپلو خبرو نه هم بیا خبر نه وي وایي یو وایي شراب یې څکل چې دا ښه یې ځان پې ډیس کې که نو بس بیا یې شروع کړه چاردام پې کوي نو مخ ته چې په لاسونه راچوي
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. تا کوئی دا وایي دا دعا کړه نو شرابي وایي د شراب په نشه کې دا دعا کوي لګیا دی. او یو بل شرابي امام قرطبي لیکلي و یو بل شرابي و هغه شراب وسکل دا شراب چې وسکل دی کې خوږوالی مې پرې شراب دا انتهایی تراخم دي او انتهایی خوند خراب دی خو دې کې خوږوالی مچوي ګوړه یا چینی پکې شاملې نو شاملې نو و سپی راغی دی په نشه کې نو هغه ولې دا خوله څټي نو دی وایي چې اکرمک الله کما اکرمتني خدای دې داسې عزت وکړه لکه زما عزت چې دی وکړو سپی لګیا دی څټي دا د شرابو هغه د غټوالي د ګناه مې درته بیان کړ چې دونه غټه ګناه ده. او د جوارۍ به څه وی موږ چې واړو ښکته عمرې ورته په دې کې موږ اول ته یو سړی په جوارۍ کې مشهور او غریب سړی نو یو ورځ تللی ګور هغه لور وی ښځه هغه دواړه بیللي ما ته یاد دي موږ واړو خلکو ویل پلاني کاکا خو ویل ښځه مو بیللې او لورې مو بیللې نو دا چې دې ترې چک کې په خوند کې راشي که نه نو هر څه پږدي نو بیا پې ښځه ږدي لور هم پږدي او هر شی ورکوي نو دې کې هم غټه ګناه ده دا هم ډېره لویه د بېدینۍ خبره ده. نو ځکه قرآن داسې ویلي ویسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي تا نه څه شی خرج کو موږ څه خرج کو قل العفو زیاتی چې ستاره ضرورت نه څه زیاتی به دا به خرج کړي. یو زمونږ راځمکه اخیستې و نو زه بیا دا مشرانو باندې به ګرځېدم جرګې به مې ولې بوتلې چې وایي ما ځمکه اخیستې ما ته اوس اجازت وکړه له خان خودکار شو څوک پیوم نه نو ما چې ما ته اجازت وکړي نو جرګې به مې بوتلې نو یو ملګري خواله لاړو هغه شپه شوه او ما یو زورور سړی ورپسې د هغه یار بوتلی و هغه ورته ویل چې دا زما ترورزی دی او موږ ارمان کوو چې دی زموږ د علاقې نه راځي عالم دی او تاسو له راځي او هلته ځمکه راورسه پردی هغه پرېږدي او ته د ده مرسته وکړه. نو هغه ما نه یو تپوس وکړه ملګري ویل دی قرآن کې دا شته قل العفو ما دا تقریبا اتیا ځایونو کې ښه ویل دی څه معنا ده ما چې څه شی در سره ستا ضرورت نه زیاتي ده د الله په لار کې ورته نو ویل دا ځمکې د کسانه دغه چې د خانان د زیاتي نه دي پوهېږئ که نه نو ما قرآن ډېر پخوانه ویلی ما ډېر چل راځي دی خلک ما ویل چې پلاني حقیقت دا دی چې یو وخت کې دا حکم و اتیا ځله قرآن کړی دی چې زیاتی شی ورکوي خو چې کله زکات نازل شه زکات دا اتیا واړه ځای نه منسوخ شو دا په آیت و زکات باندې په بصیرین لیکلي دا منسوخ شوي دي ها مالا وکنه دا منسوخ شوي دي. کذالک یبین الله لکم الآیات دا ته پته ولګو چې ته خلکو سکینې تا ته قرآن منګه ځکه خلکو ته وایي چې قرآن یو آیین دی دا راواله او ځان ته پکې ګورو دی خلکو ته پکې ګوره حافظ عبدالرحمن په څنګه ویل هېر شو تاسو نه کذالک یبین الله لکم الآیات دقسې بیانې الله تاسو ته آیاتونه د قدرت لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة دې لپاره چې سوچ کوئ په دنیا کې او په آخرت کې څنګه سوچ کوئ دنیا پانی ده او سبا له ختمېدونکې ده ستاسو کې کوم سړي دا یقین دی چې سبا به موږ د درسه پورې موږ ژوندي پاتې شو زما خو نشته تاسو ته نه خبر دا پانی نه ده او آخرت باقی دی د دنیا ګټه هیڅ ګټه نه ده او د آخرت ګټه ډېره پایداره ګټه ده نه ختمېدونکې. ویسألونک عن الیتاما تپوس کوي ستا نه د یتیمانو باره کې یاره جی موږ سره یتیم دی او بې پلاره پاتې شوی دی موږ د هغه سره څه وکړو دا ځان سره شریک کړو او شریک خرچه کوو که نه ځان لې کوو. قل اصلاح لهم خیر ووایه پیغمبره خیر لټول د یتیم دپاره غوره دي چې د یتیم په مشترکه کې پیدا وه هغه کوه که په ځان لوالي کې پیدا وه هغه کار کوه و ان تخالطوهم که شریکوئ دوی لره د خپل ځان سره نو په اخوانو کوم دا ستاسو رونه دي د نسب رور دی هم دی او د مذهب رور دی هم دی دا یتیم شریکې کا خدا یاد ساته
که د ټګۍ دپاره شریکې نو الله ته معلومي او که د نیکۍ دپاره شریکې نو د هغې وجه دا وه چې صحابو دا شکایت وکړو د الله پیغمبره موږ یتیم له ځان له وړو واغږو ځان له وله کټوۍ پخه کړو نو یتیم خو یتیم دی لږه تې وخوري بل وخت یې موله دا کړو په هغې هم خلاص نه شي نو هغه څښا شي نو موږ یې وخوځو نو دا موږ څه چلو نو الله ورته ویلي وین تخالطوهم په اخوانکم که ځان سره شریکوئ په اخلي پخلي کې چې یو موټی ته 15 کسانې نو 15 موټي وړه رالي نو یو یتیم دی یو موټی پکې دغه واچوه شپږ 15 سمسۍ انګولی پخې او په هغې څونه خرچه راځي د یوې سمسۍ دا خرچه په یتیم باندې راوله او والله یعلم المفسد الله پیژني فسادي لرا چې د یتیم مال ته چل غلې کړي ځکه ځان سره شریکي من المصلح د اصلاح لټون کې د یتیم نه هغه الله ته معلوم دي ولو شاء الله کله الله ورشي لعنتکم په مشقت کې به چولي تاسو تا د ویل کمرې او کوچو یتیم له ځان له چي بخې او ځان له بزان لا او یتیم له بزان له وړاږي او ځان له بزان لا غږي او ځان یتیم له بزان له کټوي باندې کې او ځان له بزان له باندې کې کله خدای خوشوي مشکل کې به چولي وي ان الله عزيز حكيم یقینا الله زور او حکمت والا ہے ولا تنكحوا المشركين مشركات حتى يؤمنوا ولعمة مؤمنة خير من مشركتنا ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون دا اوس بله مسله ذکر کړې دو مسلمانانو ته الله وایي د مشرکانو ښځو سره به نکاح نه کوئ مشرکه ښځه په نکاح نه ده البته کتابونو سره یمimi سره او یهودانو سره نکاح کیږي د قرآن کې براشي او سفارت شروع شوې ده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک ځای وایي دلته ورته مفسرین اشاره کوي مشرکان او خذ سره بنکاح نه کوي اهل کتاب مشرکان دي خو قرآن وضیا اهل الكتاب وي مشرک ورته نه وي هغه سره نکاح کیږي مولانا شبیر احمد عثماني فواید کې اوس یو ټکی لګولې دي چې يهودونه په خپل يهودیت نکاح ورسره کیږي پیرنګي په خپل پیرنګیت میمای نو نکاح ورسره کیږي او کو نفوس پکې دهریت کړو روسیتوب او چینتوب پکې پیدا شو به ورسره کیږي یګی کنا دا معنا حتا یؤمننا حتا چې مشرک مؤمنه شون به ورسره نکاح کولې نو ته چې اوس مشرکه حره ده او اوس حره خزانه پیدا کیږي مؤمنه او وینځي خډيري دي نو قرآن درته وایي ولعمة مؤمنتنا یو وینځه مؤمنه وینځه ده او ایماندار ده ایمان خاوند ده مؤمنه ده خیرون دا ډیره غوره ده من مشرکتنا دغه مشرک حرې جمالداري مالداري نسبداري نه ولو اعجبتكم اگر که خوندر کوي تعالی را حسن مال او حسب او نسب د مشرکی اگر چې تعالی خوند تاسو له خوندر کوي خو نه ویلې پنیکا ولا تنكحوا المشركين مور کوي خپل خويند لرا خپل لونو لرا مشرکان تا ستا لورو خوردا مؤمنه نو دا مشرک تا پنیکا نه ور کوي حتى يؤمنوا حتى چې مشرک ایمان راوړي نو کبه ورکه خیر ده ولا عبد مؤمن خير من مشركنا ته چاله ورکم اوس حران نشتا ټول مشرکان دي او کافران دي مریان خډیر دي خو مؤمنان خو مریان دي نو قران وی دا غمره خدای دا مشرکنا ولا عبد مؤمن البتا بندام رہے مؤمنا خیر ډیر بهتر دی من مشرکین داغي مشرک حرنا ولو اعجبكم اگر که خوند درکې تاسو را حسن د مشرک مالداری د مشرک نسبداری د مشرک اولئک يدعون الى النار دا کسان يدعون دعوت ورکي خلق لرا اورتا ولی درته چې مشرک پریکا مال الله وي ولی درته چې مشرک ته خپل خور او لور مور کا ودار ته ولی وي
اولئک دا مشرکان چې دي يدعون دوی دعوت ورکوي خلق لرا الى النار اورته هغه عقیدی او هغه عمل او هغه معاشرت او هغه معیشت ته درابلی چې راګي سر ورته لګیدل او والله يدعو الى الجنه الله یعنی الله والا خلق مؤمنان دعوت ورکوي خلق لرا جنت ته والمغفرة او بخشش غوښتلو ته باذنه په اړه د الله باندې ويبين الله ويبين آياتي للناس بيان الله آياتنا د قدرت خپل خلق ته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دا خلق په نصيحت والی ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين